الرحمن الرحيم فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم. فلما أضاءت ما حوله افی سیبو د دې مختلف ترکیبونه کی دا اضاءت فعل یا متعدی ده او یا لازمی ده ها یا که اضاءت متعدی سشی او دن چې کم هي ضمیر د نار تراجه د اغورلا فاعل نما حوله بمفعول به شي سبب شي پس نمانا بداس شي فلما اضاءت چکل دک اور روخان کی ما حوله د دې اور بلون کی نچا پیرا ده د دې ددن چې کم ما حول ما حول کم سیستانه چافره یو دویم دا چې افیس صاحب اضاءت دا متعدی نه دی بلکې لازمی دی نبیا با اضاءت مسند کو دی ما تا ما حوله کی مانا دا افیس پوئیگه نبیا مانا دا سی فلما اضاءت چې کله روخان شي ما هغه زیون حوله چې د دې مستوقد نه چافره دي نما حوله سشلو دا فاعل شو د اضاء التفاره ما موصوله شو ولا او حوله ولا سله شو ولا ها حول صد ظرف ته دا جمله ظرفیه ده سله شو دا چا ده پاره یعنی ما ثبتت حوله یا ما ثبت حوله دریم صورت افی صاحب اضاءت با لازمی شي پوئیگه او مسند بشی نار تا ضمیر دا نار تا ها پوئیگه او دا ما حوله افی صاحب دا با مفعول پیهی شي مفعول نداسی بشی فلما اضاءت چکل دا اور روخان شي ما حوله پا ها غزه کی کوم ځای چې دنه چاپیره دی په د کځای کې دا اور څه شي روخانه شي دا سویم ترکیب پوهیږئ نو ګوره ورته اے النارو فلما اضاءت اے النارو اور سکی روخانه کی ما حول المستوقد اشاره وکړه حوله کې هو ضمیر مستوقد تراجه دا کله به دا ترجمه کوي ان جعلتها متعدیه کدا دې سو ګرځو و الا او کدا دې متعدی نبیا ام کنا بیا یو سو صورتونه جائز دي ها ام کنا ممکن ده ان تكون مسندتا چې دا اضاءت شي مسند شي الا ما چاته پوهیږه په خبره باندې نو معنا بیداسی شي صارت الاماکن والاشیاء التي حوله مضیئه ویږي هغه زیون او هغه سیزونه چې ددنه چافیر شي هغه ټول روخان شي پس سره روخان شي په دې اور سره ویږي والتانیث اوس دا خبره کیه په چې ما حوله کې خو لفظ دما مؤنث نه دی چې اضاءت ورته فعل سره غله او فاعل خو الا دا فعل خو الا مؤنث راوړل کېږي چې فاعل نو والتانیث دلته چې دا تانیث ته فعل راغله نو دا ځکه چې دا ما اگر چې لفظا مؤنث نه ده خو معنا یې دلته د مؤنث لأن ما حوله اشیاء ځکه د چاپیره سدي و اماکن سدي او دا ټول سیزونه څه شولو مؤنث شولو نو ځکه اضاءت فعلم سراغه او الى ضمیر النار او الى برلا شی امکن ان تكون مسندة الى ما او امکن ان تكون مسندة الى ضمیر النار نسمانا وسی فلما اضاءت چدا اور روخان شیخا اکم وی کی
نتا توای وما موصولة ما پیمان الامکنه پیمان هغه ځایونه چې کم ددنه او نصب علی الظرفیه دا به منصوب شي بنا به پیسه پویږي منصوب شي بنا به دی باندې یو اعتراض تاسو حاشیه کړی دی حفیظ صاحب اعتراض دا دی چې کله د دې نه مراد امکنه شو ها څه شو نه تاسو خو ویلي حفیظ صاحب چې مفعول فیه درې قسمه ده څلور قسمه ظرف زمان مبهم او محدود او ظرف مکان مبهم او محدود په دې دریو کې به تقدیر د فيه په دریو کې صمتو دهرن زمان مبهم ده صمتو شهرن مفعول به پی مقدر ده او جلستو خلفک مکان مبهم دی کې بم پی مقدری خو چې کله مکان محدود شلو نه پی بیا ذکر کوي جلستو فی المسجد صلیتو فی نو دلته حفیظ صاحب ددنه ماحول څه دی امکنه دی کنه نو دا خو مکان محدود شلو نو پکاردار چې پی بیا فکار دی او دلته خدا منصوب بنا بر ظرفیت شلو پی هو بگشته دی نستاسو حاشیه جواب کړی دی پیسه چې نه امکنه نه مراد د مخصوص امکنه نه دی بلکې جهات سته دی پیسه جهات نو جهات سته هم مکان ولکه مبهم نه کنه ستانه خې طرف نه خې طرف خو زپا هو چې سور دی چت نه زپا هو برا نو ز مخته د سشات او مزیدا دا دویم صورت ته ما بافي سب شي زائد شي او حوله بولس شي ظرف نو دسی شي فلما ازاءت چې کله دا اور روخانه شي حوله د دنه چا پیر تا توای وتالیف الحول للدوران د حول دا تالیف نه دی دا حول چې د چانه جوړ دی د حی و لام نه نو د دې دا ترکیب او تالیف د دوران د پاره ها د چورلې دو د پاره د دې وجنه حالت ته حالت وای د کدا چورلی په ځای نه ټینګيږي صحت زیجو مرض راځي خوشحالي دیجو وقيل للعام حول د دې وجنه کال ته سویلی شوی دی حول لانه يدور ذهب الله بنورهم ذهب الله افیس لما راغله سره راغله لما راغله نو لما ظرف ته سره لما معنا موږ څه وکړه کلا نه کلا ظرف ته کنه کم ظرف ته ظرف زمان خو استعمال د حروف شرطیه په شان ده ها پوهیږه به خبره باندې دا راځي د فار د وقوع د یو امر د وجه د وقوع د بل امر نه ها شرطم دک شي ده ها او د مقابل لو ده پیسه سره خو لو د سره پار راځي ماضی د فار او لما استقبال لفار ها لو تاسو ویلی کنه اگر چې بچا داخل شي په مستقبل خو معنی د ماضی دا لما څه چل کی لما د استقبال طبيعه تاسو په شوله خو به هر حال افیس لما چې په کم سیز داخل شي هغه به سببي د چا لپاره د لما د معباد دفع نو افیس اوس راشه د لما مدخول دلته اضاءه النار دی اور بلول اور نو اور بلول دا سبب دی د اذهاب النور د فار درنا بوتللو د فار دا خو سبب نخ کاری سبب خو هغه چې هغه مسبب موجودی کنه نو دلته وګوره سبب څه شي اضاءه النار نو اور بلول دا سبب د څه دی درنا د بوتلو دی نه پوهیږي به خبره نو تاسو محشی جواب کړی چې فیس دلته درنا د تلل او درنا د بوتلل چې کله په دې اضاءه باندې او په دې اور بلولو باندې او په دې رڼا کولو باندې بغیر د وقفې نه مرتب شلو بغیر بس خو چې څنګه اور بل شو جو ډایرک الله ولا رڼا سکړه بوتلله نو گویا چې دا ورلسه شلو سبب نو دې ته سبب ادعائی وای ها او حقیقتا سره ده
دویم جواب ته ستاسو حاشیې اشاره کړې ده او حفیظ صاحب د شرط تفاره صرف توقف کافی دی ها چې دا جزا به موقوف وي په چا باندې اے جزا به د شرط توجه نه موجود نه اوی موجودی نه خو باغه به لکه تو ان کان لی مال حججت یره کله ما مال وین ما به حج نو دا حج فیسه دا مال دا حج موجودی نه خدا حج په مال باندې سره موقوف او ولا شک ان الاذهاب متوقف على الاذاء افیسه رڼا وکړه دي چې دا اورم به موجود شي کنه نو دا موقوف دی کنه دی اے تب اور علمړ کې رڼا با ال بیا خو چې یو ځل هو لګیدلې لکه دا بلف لګیدلې نو اوس په مړ کې چې نه لګیدلې نه څنګه نو زکتا توای جواب لما او ضمیر للذی او بنورهم کدا هم ضمیر شاته راځي دی الذی تها الذی موشو یاد موکړه خبره خالق چې الذي تراجه ده نه خو مفرد ده او دا خو جمع ده نو جمعه للحمل على المعنى معنا باندې به حمل اي الذي بفمانا ده الذين پرونم په قصه کړي وکنه وعلى هذا بنا پدې باندې چې ذهب الله بنورهم جواب ده څه ده لما ده نو چې جواب ده څه شو نو دا هم ضمیر ده بنورهم چا تراجه شو اک الذي تا د دې وجنه خو الله تعالی بنورهم او ولم يقل بنارهم يونه نارهم يونه سوي ولي لانه زكد نور المراد من ايقادها ستا مقصد د بلولو نس شي اور نه ده دارنا ده کنه نبي نورهم او استیناف او یا فی السبب فلما اضاءت ما حوله شرط سده او جزای محذوف ده جزای او دا چې دا په سیف سنو مې ده ذهب الله دا جمله اجيب به اعتراض سائل بده سره جواب د سائل د اعتراض شوی دی سائل یقول وی ما بالهم سوجد د دې سحال د دې شبهت حالهم بحال مستوقد چې د دې تشبیه ورکړل شولا د حال د هغه چا سره چې کم سړی اور بل کړي دي او انتفت ناره اور څه شوی دی پوهیږي نو ذهب الله بنورهم دا جمله او دغه سوال څه دی اے د دې دا رڼا به هم الله تعالی بوزي څنګه چې دغه اور والا د اور ملکې دون رستو حیران پاتې شو نو دی وونو خود سوخ پسخه او بدل من جمله التمثيل یا ذهب الله بنورهم د دې مثلهم كمثل الذي استوقد نارا غوند جمله د تمثيل نسده على سبيل بیان فطریقې د سره بیان سره الته پس مشبہ به بیان کو په جمله تمثيل کې مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله دې پوری مشبہ او دلته ذهب الله بنورهم بیان د حال چا شلو د مشبہ شو چې د دارنا به هم الله تعالی والضمير على الوجهين په دې دواړو صورتونو کې دا رستینه دي ک استیناف شي او ک بدل شي نو اوس په ضمیر فی سے منافقانو ته شي نو په دې صورت کې بیا هغه تعویل ته حاجت ني چې الذي په معنا ده الذين اخو هغه صورت چې کمثل الذي تراجع کوي نو دې صورت کې والا کا شرط خو به جواب پاتې شو نو تا توای ول جواب محذوف جواب بس شي کله دی اور روخانه شو یا دې اور روخانه کو نو ورپسې لاندې لیکلي خمدت نارهم اور څه شو نو فوقوا متحيرين سباتشو كما في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ذهبوا به شكل دي يوسف عليه السلام بوت للو نو په اخوا باندې جزاء اوس حذف توا اجمعوه جزاء نه اي فعلوا به ما فعلوا بس هغه سره وکړو چې څه کول ها ویګه به برابر بدلتهم فلما اضاءت ما حوله نخمدت نارهم اور څه شنو
خالق دا حذف ولې راغلی دی للایجاز و امن الالتباس. حفیظ صاحب قرینه مصححه هم د حذف موجوده ده، مجوزها او مرجحه هم څه ده. حفیظ صاحب التباس شته دی نه، التباس نه راځي، د التباس نه امن دی، نو دا قرینه ده دی چې حذف کا. او مرجح هم موجوده ده، ایجاز به ورسره راشي، اختصار به وسوای و اسناد الاذهاب الى الله تعالی. حفیظ صاحب چې کله دا ضمیر چاته راځي شي الذی تا مثلهم دا ذهب الله بنورهم، الله تعالی د دې نور او رڼا سکړه، نو د اذهاب دا نسبت الله تعالی ته ولې راغلی دی پوهیږئ. دې کس خو څه اور بلکو اور ددنه چاپې رضا سکړلو روحانه کو، بس چې څنګه روحانه کو بس الله ولا رڼا سکړله، نو الله تعالی ته ولې نسبت په دې صورت کې راغی پوهیږئ. دا رڼا خو بس شي بوتللی یا بسیره راغلی یا بل سی یا به، نو تا ته وای اما لان الكل بفعله، یا خود دې وجنه چې هر څه د الله په فعل کېږي، نه اسناد حقیقتا شلوها ارشی الله کی، نه چې الله کی جدا اورم الله تعالی مړکو دا رام الله تعالی. و اما لان الاطفاء حصل بسبب خفي، یا د دې وجنه چې دا مړواله د اور راغله دی نه دا په سبب خفیه سره ای ظاهرا هغه نه معلومیږي ظاهرا، نو د کوم سيزونو چې ظاهري اسباب نه معلومیږي نه خلق چاته نسبت کی الله تعالی کویږي به خبره. او امر سماوي، او یا دا اطفاء راغله د امر کریه او مطر هوا راغله دا یا باران راغله دی، نو دلته الله تعالی ته نسبت په دی وجه شوی دی چې د الله شرافت ته اشاره ده چې دا ریح او مطر هغه راوستي. او لیل مبالغه ما ته ګوره چې کله ته د یو فعل قوت ته اشاره کوي نو نسبت فاعل قویت او کفایل، نو دلته وګوره اسناد د فعل راغله دی الله تعالی ته، نو الله تعالی خود ټول نه اقوا ده پوهیږي. بل لا قوت الا بالله العلی العظیم، د الله نه سوا د بل چاړو څه قوت نشته ده، نه د فعل څه ته اشاره ده مضبوطیاته. ختم الله کې مون خبره کړو کنه چې د ختم معنا مهر نه ده پوهیږي، خو نسبت الله تعالی ته ول راغله د رسوخ د پاره یادم شي. ولذلك عدي الفعل، او د دې وجنا چې فی سبدل ته مقصود مبالغه وا د فعل متعدی شوی دی 50 سره په 12 سره. ذهب په دوه طریقو متعدی کیږي، باب افعال ته واړه په حمزه سره اذهب نو متعدی شلو، خدلته په سره نو ولذلك عدي الفعل بالباء دون لما فيه هذا وجد اغنى چې په با کې دي سدي پکې من معنى استصحاب والاستمساک. څه مطلب اے الله تعالی غونډ رڼا ترې نو واغستل او ځان سره ملګری کړل پوهیږي. استصحاب معنی یو شی ځان سره، او استمساک معنی مکمل غشي ځان سره یې سارول. یقال وی ذهب السلطان بماله، الک بادشاہ ول مال اورلو دا کلوي اذا اخذه چې غون مالولا، او راش وما اخذه الله کم سیس چې الله واخلي وامسكه وزان سره سکی نو فلا مرسل له، بیا خو سوکرا پر خود لنی شي غسی. ولذلك ود دی وجنه چې مقصود مبالغه ده، نافی سب عدل عن الذوء، د ذوء نصراغه عدول الذي هو مقتضل. حفیظ سب د لفظ تقاضاه دا وشي ذهب الله بذوئهم و ذکر فلما ازواءت ازاد نرست خزو راغه، نو مقتضا د لفظ ذو دا غین عدول راغه چاته نور تا. ذکر حفیظ سب نور ویل کیږي مطلق رڼا ته، او ذو ویل کیږي ډېری. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر، نک ذو ویل نه چا به چې ډېر رڼا بوتللې دا نفس رڼا پاتې شوی دا. فانه لو قيل ذهب الله بذوئهم احتمل ذهابه بما في الذوء، دا احتمال به چې تللی دا هغه چې په ذوق کې کم زیادت ته هغه ډیر رڼا تللی دا. وبقاء ما يسمى نورا، او هغه سیس چې هغه ته نور ویل کیږي هغه الله تعالی فرمایل نه مکمل رڼا یې شوله.
اول غرض ازاله النور عنهم او مقصود ازاله د نور د دین راسا بالکلیه چې بیخي درنه الا تراوی تئننا چې کیف قرر ذلك دا خبره خدای څنګه مقرره کړله واکد بقوله وترکهم فی ظلمات لا یبصرون